بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو پاکستان ایکسپرس نیوز سره حاضر یم کتونکو دې وخت کې مو 116 صدې کې موجود یم نن د غریبانو خلک هغه څنګه مزدور خلک دي هغه اتو کسانو ته ایکس طرفانه د فوج طرفانه یو روزګار موقع فراهم شوي څنګه کې درې شکی دي او 15 جنرال سٹور دي هغه د ملو شو نن تقریبا نو هغه کوم مزدور افراد دي هغه د فوج او د ایکس شکریہ ادا وکړه خاص کر لیفټیننټ کرنل محمد اسماعیل صاحب دا کوشش وکړه چې نن د روزګار فراهم شو چې هغه خپل غریبانه خپل خلکو لپاره د ارزي ګټي آج 3 ماہ پہلے ایک سوچ سے ہوا کہ کرم سے وابستہ جو معذور اپنی معذوری کی وجہ سے اپنے لیے روزگار تلاش نہیں کر سکتے ان کے لیے خصوصی کوشش کی جائے. علاقے میں اس پروگرام کے حقداروں کی اپلیکیشن وصول ہونے کے بعد ان کے لیے ایسے روزگار کا بندوبست کیا گیا جس سے یہ نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے بھی مالی استقامت کا ذریعہ بن سکے. پہلے فیز میں 8 ایسے مزدور افراد جن کی مالی حالت بہت کمزور تھی ان کو 3 عدد رکشے اور 5 عدد جنرل اسٹور کی چابیاں دی جائیں گی. ریزیڈنٹ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. عرفان اللہ خان کی زندگی کی سٹرگل ہم سب کے لیے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو کوئی منزل پہنچ سے پائے. عرفان اللہ ایک حادثے کی وجہ سے بچپن میں معذور ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے جسم کی معذوری کو عزم کی معذوری نہیں بننے دیا اور نہ صرف اپنی تعلیم عمدہ طریقے سے مکمل کی بلکہ پورے فاٹا کے معذوروں کے لیے ایسی جد و جہد کی جس کی وجہ سے یہ نہ صرف فاٹا بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آج کی تقریب کے خصوصی مہمان جو ہمارے اسپیشل حضرات ہیں, السلام علیکم. آج سے تقریباً 3 مہینے قبل لگ بھگ ہمارے پاس 116 میں کچھ درخواستیں موصول ہوئی کچھ ہمارے خصوصی افراد کی جو کہ کسی بھی وجہ کی سے اپنی جسمانی صلاحیت کھو چکے تھے اور وہ کچھ امداد کے طلبگار تھے. تو ایک سوال دل میں پیدا ہوا کہ یہ امداد کس نوعیت کی ہونی چاہیے. یہ امداد آیا اس شکل میں ہو کہ ان کو وقتی ریلیف مہیا کرے یا اس شکل میں ہو کہ ان کی نہ صرف اپنی زندگی بہتر ہو سکے بلکہ ان پہ جو افراد کا دار و مدار ہے ان کی زندگی بھی بہتر ہو سکے. تو یہ ایک سوچ رب العزت کی طرف سے پیدا ہوئی. اس سوچ کو عرفان صاحب کے ساتھ شیئر کیا گیا اور چیئرمین فاٹا ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کو میں نے خصوصی طور پہ ونگ میں مدعو کیا اور اس منصوبے کا پلان ہم نے بنایا اور 3 مہینے کے قلیل عرصے میں انشاءاللہ یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. فیز 1 کہوں گا کیونکہ فیز 1 میں ہم اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, ضلع کرم میں امن دے اور ہم اسی طرح کی جو ترغیبات ہیں یہاں جب انشاءاللہ منعقد کرتے رہیں. فاٹا ڈسیبل آرگنائزیشن چیئرمین عرفان, ونگ کمانڈر اسماعیل صاحب اور لوور کرم سینٹرل کرم گن گھر مشران السلام علیکم. تاسو ټول د ځل بیا کرم ملیشیا 116 ونګ کې یرغلی وایم اسپیشلی هغه خلک کوم چې موږ معاشرې کې کوم قدرتي انعامات څخه محروم دي ته موږ چې خصوصي کسان وایو هغه ته زه په کرم ملیشیا کې 116 ونګ یرغلی وایم. څنګه چې اوس عرفان خبر اور ونګ منصب خبر وکړله 13 کال چې د کرونا بیماری سٹارٹ والا نو گورنمنٹ جو اسکیم جو کړی کوشش کړی دی اور د موقع ملا شل الحمدلله نن 100 سنی مزدوران دي چې هغوی کم از کم خپل ډیلی کارونه کولی شي اور انشاءالله دا روزګار سلسله سٹارټ شوې ده دا به ډېر تیزي باندې انشاءالله تسلسل جاری وي.
ډېره شکریا ده کوو چې موږ ماتو ګډو ته یې کاروبار ته مزدورۍ ته هغه راکړل او ډېر خوشحال یو موږ خپل بال بچ ته مریضه ګټو موږ د پوځ او د ملیشې ډېره شکریا زیاته ادا کوو چې موږ د غریبۍ هغه نه خلاص کړل سوال نه بسم الله الرحمن الرحیم زه خپله تورګل نومېږم د کیندو اوسېدونکی یم خپله په پښو معذور یم واړه بچي مې دي موږ د حکومت طرفه کمانډین کرنیل نه شکریا ادا کوو چې دوی موږ څه دغه د رچکو مدد وکړو په دې چې دې نه دغه نه به مو خپل بچی ته رزق هغه ګټو چې متازي هغه به متازي به نه کوو بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ملک مومن خان چیرمن نیشنل پیس کونسل ضلع کورم نن چې کوم پروګرام کې مو شرکت وکړو دا پروګرام د پاټا ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن طرفه د کورم ملیشا 116 وینګ په وساتت سره دلته وشو دی مو ډیر اپریشیټ کوو او دی مو شکریا ادا کوو د کورم ملیشا او د 73 برګیډ فوج او د پاټا ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن کوم چیرمن د عرفان الله صاحب چې دوی د خپل علاقې او د پاټا په سطح باندې داسې مهم کار کړی دی چې دې کې دوی دا د مزدورانو دپاره د هغو کسانو دپاره چې هغه په خپله د کار قابل نه دي او په خپلو خندونو باندې هغه چې دوی دا کوشش کړی دی چې هغه بوټ جوړ نه شي هغه په خپل هغه باندې داسې روزګار وکړي چې دوی کولی شي نو دې مو شکریا ادا کوو او نن دوی دې ته تقریبا 8 کسانو ته ویل کړل کوم امداد ور کړو په هغې کې چې 3 هغه رکشې وي او اتو پنځو کسانو ته یې جنرال سټور چابې ورکړې نو په دې باندې د دویم شکریا ادا کوو د کورم ملیشا پاک پوج او انشاءالله مو آینده نوره داسې هغه ته علاقې والا د پاک پوج ته او ګورنمنټ ته مو درخواست کوو چې موږ علاقې کې مزدور کسان داسې کسان چې هغه د خپله د روزګار قابل نه دي ډېر زیات اپر لور سنډر کورم کې د هغو سره د مستقل تعاون وشي کړی شي هغو ته داسې د روزګار موقع ورکړی شي وسلام ما څه د مسل کې د کوم ایکس طرفه نه چې کوم دغه روزګار فراهم شو دی حالې څه څه حبیب خان خبرې کوم تحریک جوانانو صدر پاکستان مونږ نن ډېر فخر کوو په آرمي باندې په اف سي باندې چې دوی د غریبانو ته روزګار ورسولو پهلا واري دی چې دا دومره په خوشحالۍ باندې مزدوره خلک مو ولیده چې ډېر زیات خوشحاله د کډونه یې ورکړه او دا رشکې یې ورکړې او نور روزګار یې ورکړو سلایي ماشین وغیره ورکړي دا شی پنشن دپاره موږ سره پکار دي چې موږ سره مدد وکړو نورو ته هم پکار دي په دې خوشحالي مو ډېره زیاته ولیده مزدورو خلکو څه د اختر نه زیاته خوشحالي وه نن په دغه پروګرام خپل نماز څه دی بسم الله الرحمن الرحیم زه انور خان پاکستان زنده باد موومنټ کوهاټ ساوث ریجن چیرمن نن ورځ چې د کوم پروګرام د عرفان بای او د 116 وینګ په قیادت سره دلته د مزدورو خلکو دپاره روزګار په حوالې سره څه خلکو ته چمچیانې ورکړې او څه خلکو ته سټور دوکانونو والا هغې ورکړلو نو د دوی مونږ عوام ډېر مشکور یو او ډېره شکریا ادا کوو او بلکې روژه راغله هر سړي ته دا پکار دی چې هغه د خپل ګاونډي سره د خپل قریبي رشته دار سره چې هغه بېوسه وي څه خوري نو هغه خپل هغه سره شریکوي او باید چې کوم خلک زکاتونه ورکوي زکات هغو خلکو ته ورکړي چې هغه زکات مستحق وي او مطلب دا دی چې هغوی ښه طریقې سره وپالي زه یو خبره کول دي چې غواړم یو ځای کې یو زنانه وه نو هغې لاس کې د راشن والا د غوړیو ټاپکه نیولې وه نو هغې الفاظ دا وو ما د غوړیو سره څه کوې یې دا روژې ته کېږدم نو داسې ما د ټول عوام ته د پاکستان عوام ته دا درخواست دی چې هغه څه خپله خوري هغه د بل غریب سوچ ځان سره وګڼي چې زه د بل غریب سوچ وکړم د عرفان بای خپله معذوره کس دی دا خپل روزګار هم سټارټ دی خپل هم کوي او 10 کسان دې ته 12 کسانو ته رشکې ورکول دوکانونه ورکول او دا ډېر غوټه خبره دی کمانډنټ صاحب او د 116 وینګ کرنیل صاحب ډېر شکردار یم مو ټول کورمه د دې شکردار یو چې موږ دې توقع کوو چې دا پروګرام نور مخکې فرموټ کړي او پاکستان زنده باد افواج پاکستان زنده باد